راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي ثلاثون لا یفطرن الصائمه، درې سیزونه داسې دي چې هغې سره روژه نه ماتیږي. الحجامه، انسان حجامه ولګوي، دا د چمړې چې کومه ګنده ویني دا د حجامې په ذریعې سره وباسي، مسنون عمل دی. نو که روژې حالت کې دی ولګوله روژه ورسره نه ماتیږي. والقیء، الټی دی وکړې بلا اختیار خولې له اوبه رالې، کو په ډکه خوله وي او کو په تشه خوله وي، خو چې خولې له د اوبه رالې توی شوې یا په خپله دننه لاړې، خو ستا پکې څه عمل دخل نه وي. او عموما داسې انسان قصدن الټی نه کوي، زړه خراب شي، نو دې سره هم روژه نه ماتیږي. انسان کو چرته قصدن عمدن الټی وکړي، خوله کې ګوتې ومنډي، مثلا په موټرسایکل روان دی، د په خوله باندې ماشې ورننوتو، مچ ورننوتو، دا د ډېر تکلیف په وجه دا ګوتې به د خوله ور ومنډي، دلته یې راورسوي او پس را په الټو شي. نو اوس کو په ډکه خوله الټی شوې وي نو روژه ماته شوه، او کو په دې حال کې هم ډکه خوله نه وه لږې شان الټی راغلی بیا هم روژه نه ماتېږي. والاحتلام، احتلام چاته وشو اوده دی چې راپاسېدو نو غسل پې واجب شو، فرض شوی و پې، نو دې سره هم روژه نه ماتېږي. فوراً د خپل غسل وکړي، بس د ده روژه بالکل صحیح سالمه ده.